أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. سورة مریم 96 نمبر آیات. اللہ جل شانہ فرمائی دې مخکې او فرمایل چې دا ټول انسانان به الله جل شانه ته فردن دا برازي، یعنی یو ځان له څومره انسانان دي دا بغون الله جل شانه ته راضي او مخامخ کیږي با. او ستاسو په علم کې دا بلکې ستاسو مشاهدم دا چې څومره په نمبر باندې منګه په دې خپل لاس باندې په دې ځمکه کې څومره خلک دفن کړو. او څنګه دا معلومه زمونږ د دې مقبري قبرونو څومره دي دا بچاته نه معلومه، او څومره خلک مون پر خپل مقبره کې چې دینو دا دفن کړو دا چاته نه معلومه. او هر یو دې کې مون ځان له فردن خبر چې دا مونږ استری او دا پکې دفن دي. اوس هغه خلک الله فرمای چې کوم ایمان راوړ او عملو الصالحات او نیک اعمال کړی دي. لومبه شرط د ایمان دی چې د ایمان سره لاړو، او دویم دا چې نیک اعمال وکړي. الله فرمایي سيجعل لهم الرحمن ودا، نو الله جل شانه با یعنی رحمان ذات بدی لپاره پیدا کی محبت. دا کم خلق چې وفات شي یا خو محبت دغه مراد ده، او یاتنه مراد چې کم خلق ایمان راوړي او نیک اعمال شروع کی ندا د الله جل شانه په نظر کې او الله جل شانه د سره محبت شروع کی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای وی الله جل شانه چې کله د یو انسان سره محبت شروع کی نو جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ته وایي یا جبرئیل پلانکې د پلانکی د زوی سره زه محبت کوم او تم ور سره محبت چې دینو دا شروع. جبرئیل علیہ السلام وسره محبت چې دینو دا شروع کی. بیا جبرئیل علیہ السلام په اسمانونو کې اعلان وکي چې خلکو د دې پلانکی سړی سره د پلانکی زوی سره الله جل شانه محبت کوي او زم ور سره محبت کوم. نو چې څومره د اسمانونو خلک تاسو ور سره محبت چې دینه دا شروع کی. نو غون اسمانونو والا چې د سره محبت شروع کی. بیا دغه فرشتي زمکو ترا کوزي او د انسانانو په زړونو کې ورچي
چیرې دا پلان کې سړی د پلان کې دوی سره اسمانونو والا محبت کوي نه خلکو تاسو مر سره محبت چې دینو دا شروع کی خدا القا به د کوم خلکو پزلونو کېږي چې دا هغه چې نیک سیرت وي او په خپل د قران سره محبت وي نه اهل قران والا نیک اعمال والا دی به بیا د یو بل سره چې دین دا محبت بشورو اوس یو سره بدعمل دی او د بدعمل سره محبت کوي ګوره دغه مراد نه دی یا یو بدعمل دی او هغه د عالم سره نفرت کوي نو دا دغه بدعمل ګناهګار دی څنګه چې په حدیثو کې او په قران کې چې د علماو کوم فضایل راغلي دي نو حدیث او قران پیغمبر علیہ السلام او الله جل شانه دا وایي چې د علماو سره محبت کوي او ته چې نه ته د علماو ګستاخ یې د علماو سره محبت کوي دا الله وایي دا الله قران وایي پیغمبر وایي او ته د علماو ګستاخی کې نو دا خو ته په خپل باندې غلار باندې نه کړه دا اوم ګوره چې کم سړی د عالم دشمن وي ادا کارکردګي وګوره ادا ماضی وګوره دا ماضی ګډوډي ادا په ټول ډیټیل ګډوډي نو دې بهاله د علماو سره بغض د علماو سره کینا او د علماو سره حسد د بالا سادي چې د ماضی ټیک نه او چې د چا ماضی ټیک وي او حلالي وي نو دې بچرم د علماو ګستاخی چې د نه دا بنه حدیث کې راځي چې د بنده سره الله محبت شروع کین نو د هغه سره چې کوم نیکان دي په مادزمه کې دا غون د هغه سره محبت شروع فانما الله فرمایي پس بشک منګه یسرناه آسان کړی دی مونږ لره دا قران بلسان کا استا بجبا سره بارا لتبشر به المتقین نو دا قران دا پیغمبر علی السلام به صحابو ته اورو دا قران دا علما او بخپلو مقتدیانو ته اورو دا طریقه را روانه ده دا درسونو طریقه په تواتر سره روانه ده او دا به تر د قیامت پورې جاری وي په حدیث کې راځي چې بهتر دي هغه خلک چې کوم سينو دا قران چت کړی دی بهتر دي هغه جبه کوم جبه چې دا قران وایي بهتر دي هغه سترګې کوم سترګې چې د قران ته ګوري بهتر دي هغه وګونه کم غوګونه چې دا قران اوري نو دا قران د نبی عليه السلام د جبه نراوته د حقیقت خپل زبان خوځولې دي الله جل شانه را لګلې دي سره فارا لتبشر به المتقین د دفارا چې ته متقیانو ته زیر ورکې په دې قران سره زیر د سره د جنت د الله د رضا وتنذر به او اویره په دې قران سره قوما داس قوم لدا چې هغه جګړه لودي جګړه کوون کې قوم هغه چې دین او یاره او مراد دین څوک دي هغه خلک کم چې د الله د فاره اولاد ثابتوي الله فرمای وکم اهلکنا قبلهم او سمر من چې د دین مخ کې هلاک کړي دي لکه د ځان مخ کې ته سوچ وکې لګ د خپل ژوند ته سوچ وکې او بیا د ځان مخ کې لږ سوچ وکا چیرې زمانہ مخ کې د ما پلار مړ دی زمانہ مخ کې د ما نیکه مړ دی زمانہ دینکه مخ کې د هغه پلار مړ دی دسه د هغه بچی مړ دی دا ټول دا چې دین په نمبر د دنیا نه روان دي دا د څوک نشته چې هغه په دنیا کې پاتې کیږي او شاعر وایي کو چې په دنیا کې څوک همیشه پاتې کېدلی نه به پیغمبر علی السلام همیشه پاتې شوی وو خو دنیا دا همیشه کې ځای نه دی دینه بزید دنیا نه چې دینه زی
او په بدو اعمالو کې او په ګناهونو کې لټ پټ سي دا غینه دا خدا چې ته دی الله تعالی شو د نیکو ډک تلال شي د ثوابونو ډک لال شي الځکه د ګناهونو صفا لال شي ځکه څنګه چې ستاد کفن نه خوشبو کیږي چې دا ستاد عمل نه خوشبو الځکه کیږي دا نه چې ستاد عمل دلته کې بد یو دلته کفن لره کړه زعفران ولا ورکه کو د کېوره زعفران او حکومت کې زعفران واچوا سید مړی ته خطاب زعفران باندې خوشبو ورکړه او اوس بدننه قبر کې د تبو لاندې دا ټریپ خاوره چې په د باندې ورواړه ولې شو او دا تبه چې اوس په د باندې کې وستلې شوې دغلته کې د دوستا زعفران نه پکاريږي دغلته کې اوس د خوشبيان نه پکاريږي دغلته کې به اوس د عمل پکاريږي او چې د ښه عمل کړی وي نه ښه عمل به اوس پکار راځي او کو بد عمل کړی وي نو دغه به سزا چې دی نه دی بسکی الله فرمایي سورنګ څومره خلک مونږ هلاک کړی د قرونا هل تحس منهم الکا تاسو دا غینه وسو کینه تاسو نه جمخ کې کمړ شوی تاسو وسو کینه چې دغه قبر کې څنګه حال لراوي او تسمع لهم رجزا یا تاسو دا غیره طرفه پس پس اوره څه आवाज راځي تاسو ته چې کم خلک مړ شوی دی په خپل مقبره سوچ نظر واچوي آیا تاسو د مقبرې څوک مړی راځي په نظر نه لکه اوس دنیا کې په نظر نه راځي نه آیا تاسو اوس د هغې اواز اورئ نه د هغې اواز اورېدل نشته الله فرمایي څومره خلک مونږ هلاک کړي دي نه چې څنګه ای کفار مکه څنګه چې هغه خلک مونږ هلاک کړي دي داسې یاد ساتئ داسې به مونږ تاسو هم هلاک کړو نو چې څنګه دا نور خلک مړه شوي دي نه مسلمانانو یاد ساتئ داسې به یو ورځ تاسو هم ټول مرئ د دنیا نه به رخصتېږئ او ټولو ته به دغه حساب کتاب چې دی نو دا ورپسر دی الله دې وکړي چې موږ د دنیا نه هغه اعمال یوسو په کومو اعمالو باندې چې الله جل شانه خوشحالېږي الله دې عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله